लास्ट नंबर डिस्कशन چې کړو نو پرن کمانډ باندې موږ کړو چې رن کمانډ کې سسدي او څنګه کار کوي نو دا غي طریقه تاسو ته لګو خیمه د نمخ کې موږ چې کوم کمانډ ته شریک نو رن کمانډ او پرن کمانډ کې موږ وی چې وګوره دا کمانډ د لپاره استعماليږي چې چټکې تیزه سره یو پروګرام خلاص کی او دا غي د شارټ کټ تاسو ته مو وی چې وینډوز کی +R دا غي شارټ کټ او بل دا خبرم ما ډیسکس کړ چې کچره وایرس دارن کمانډ ختم کینو تاسو به څنګه واپس راولې نو تاسو ته ما د gpedit.msc لاره نه دا طریقه فالو کړ چې او د دې لار نه موږ دا کمانډ چې کوم دی 1 by 1 راوستي شو او بل دا چې کچر ترن کمانډ سے فار ایگزامپل تاسو مقایسه کوي د سرچ کمانډ سره نو ګوره صدا سي کمانډ دي چې هغه د رن د لارې ډېر پاسانه سره موږ نه شو راوستي او ډېر داسې کمانډ دي چې په سرچ پروګرامز اینڈ فایلز کې چې کوم دی تاسو دا کمانډز نشر راوستي دي نه نو مطلب مې دا دی چې هر یو کمانډ په وینډوز 7 کې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دی د وجه نه صدا سي کمانډز دي چې هغه پرن کې کار کوي صدا سي کمانډز دي چې هغه په سرچ کې کار کوي صدا سي کمانډز دي چې هغه په سرچ کې کار کوي خو صدا سي کمانډ چې پرن کې بیا کار نه کوي نو دا سرچ کوم دی اني نوم که تاسو ورکوي د یو پروګرام لومبي کریکټر یا اخیری کریکټر یا مینس کې کریکټرز نو تاسو یو په یو چې کوم دی د وینډوز 7 کې خلاصول شي نو مونږه رن کمانډ اخیری نمبر ویلو چې به ډیر پاسانه سره یو پروګرام دی چټکې تیزه سره خلاصونه هغه پروګرام ز تاسو ته منشن کما چې به دا څنګه پروګرام دی او دا څنګه تاسو سره کار کوي نو مونږ یو څو پروګرامز لیکلي کو نوم لیکلي داسې एग्जांपल्स منو ورکړی کنه لیټس سی اباوت د एग्जांपल اف اٹ د رن کمانډ एग्जांपल راځم نو د رن کمانډ چې څونه एग्जांपल्स دي رن کمانډ एग्जांपल्स نو زه به سمپل تاسو ته یو څو مثالات د درکم چې دا غي एग्जांपल्स دي if somebody asks you کتانه ته پوښتنه کوي چې آیا مایکروسافټ ورډ به رن کمانډ د لارې څنګه خلاصيږي یا ایکسل به مونږه څنګه خلاصو یا سه پاور پوینټ به څنګه خلاصيږي یا به ایکسس څنګه خلاصيږي نو دا غي باره کې تاسو له اوسو مثالات درکوم که تاسو نو څوک ته پوښتنه کوي چې مایکروسافټ ورډ به رن د لارې څنګه خلاصيږي نو تاسو برن تراشي او پای کې با when word وته ورکه and then press enter نو وګوره when word چې کله تاسو لیکي او انټر پریس کې نو اتوماتیکلی تاسو سره مایکروسافټ ورډ ته خلاصي کچرته سه مایکروسافټ پاور پوینټ تاسو خلاصول غواړئ نو تاسو برن تراشي او پای کې به تاسو پاور pnt بولی کې and then press enter او کچرته سه فار ایگزامپل تاسو مایکروسافټ ایکسل خلاصول غواړئ نو رن ته براشي او پرن کې به تاسو just type excel نو ګوره که تاسو ایکسل ولیکې سه درند لارې تاسو ایکسل خلاصوي کنه so you can type وګوره زه یو څو مثالات تاسو له درکم start تراشه دي زنه رن تا وګوره پرن کې تاسو just type winword microsoft word اوس دا نوم چې کوم دی یاد ساته دا تغیرول نشو مونږه تغیرول شي او طریقه شته دي هر ځای کې دا نمونه سټانډرډ دی معیاري دي که تاسو په یونایټډ سټیټس کې که تاسو په یورپ کې که تاسو په ایشیا کې که هر ځای کې د دې پروډکټ په د دې سافټویر بدانومي او درنداري بم داخله سیږي راځي که زه مایکروسافټ ورډ په اني کمپیوټر کې خلاصوم سوای میک نه میک څه دي میک نشته سوای اپل کمپیوټر نه کنه ځکه هغه چې کوم دی مې به سپل شنو ول چوز کړی هغه مایکروسافټ سره داسې دي ویم کنه اپل کمپیوټر چې کوم دی آیفون چې تاسو ګورئ دې تاسو سره دغه نه کوي نیبر ځکه بلوټوث سیستم ولا ختم کړی دی چې نه زما سافټویر بل ته چاته نه سټ کیږي نو به بل سافټویر ما تر دا یو سو لاجیک شتا د مایکروسافټ هغه غل وی غل اف کورس هم دغه څه ده سو چې کلم تاسو اوکې کې دي زنه نو ګورئ مایکروسافټ ورډ تاسو خلاص یا ایکسل تاسو خلاصوي نو سٹارټ تراشه دي زنه رنتا او پرن کې وګوره تاسو دې زنه ګوره ایکسل یو کین ټایپ هیر ایکسل او چې کله تاسو اوکې کې دي زنه ګوره مایکروسافټ ایکسل اتوماتیکلی تاسو خلاص شي او که چرته سه فار ایگزامپل ز سٹارټ تراشم دې زنه رنتا او دې زنه ګوره چرته سه فار ایگزامپل پاور پوینټ خلاصوما نو کوسمالي او کیپټلی خو هغه الفاظ مونږ یو په یو دې زنه لیکلی شو and we can open the software really simply نو ګوره دا هغه یو اسانه طریقه ده چې 1 by 1 ز دا سافټویر دې ځای نه خلاصول شم دې طریقې سره وګورئ که چېرته سه فار ایگزامپل تاسو یو کوم وی چې وای دا
ऑन स्क्रीन कीबोर्ड माता राका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यो स्तासु कीबोर्ड दी स्तासु पदे लैपटॉप के एडजस्टेड दे और यो दास कीबोर्ड्स दी चगा ऑलरेडी स्तासु पा विंडोज 7 के शामिल दे नो करंट लारे और दे जन तासु OSK उलिकड़ा OSK OS O ऑन इस स्क्रीन के कीबोर्ड जका वता OSK लिखेगी और परन के दा शॉर्टकट नुम जके इस्तेमाल च दा फुल नेम उसो क्या दूल निशी न जका मुंगा सिंपली दा नेम दे जने लिखू तो स्टार्ट तराले तासु रंता नगोरे परन के तासु दे जेना OSK का तासु उलिका उदाम ओके कदलता याद साथे दा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तासु 1 by 1 दे की रावस्ते शेरी लारे हां जमा बख्याल को ऑन दे न ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कम दे करे मुंगा 1 by 1 दे जेना रावस्ती शु न स्टार्ट तराशे और तासु रन ओगरे दे जेना OSK तासु लिकल ऑटोमेटिकली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बतासु दर की और दे लारे न 1 by 1 दा हर से मुंगे अप्लाई कोलिश गरे के चरिता सु कैलकुलेटर खलासोल वाले कने कैलकुलेटर नगरे रन तराशे दिसे ना ऑपरन के बता सु कैल्क उलिके एंड देन प्रेस एंटर जे कलम ज दे स्टार्ट तराशम दल तरंता नगरे परन के तासु दिसे ना कैल्क 1 by 1 लिखे लिशे दास टेक इट कैल्क और चकला ओके के ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर बताओ तक खलास पे की देता कता सु विंडोज मीडिया प्लेयर खलासोल वाले विंडोज मीडिया प्लेयर एटसेट्रा न कता सु विंडोज मीडिया प्लेयर क्लासोल वाड़े नोरन तराशियो पाई क्यूली के WM player etc. ogore daste and then press enter. No ka say for example the Windows media player classoma udagel unda ka shortcut name bali kama rabasham start ta rabasham run ta और परन के बस सो कमा दे देना WM player बदे से क्यूली कमा not other things WM player और दे देना पस पदा ओके कमा नगोरे द विंडोज मीडिया प्लेयर च कम दिया बताओ तो ऑटोमेटिकली खलास की ओगरे द से एनी अदर प्रोग्राम्स लाइक से वर्डपैड शो वर्डपैड यो प्रोग्राम दे नोटपैड यो प्रोग्राम दे MS Paint यानी पेंट च कम दे आगा दे यू कैन टाइप दागे पारमता सो 1 by 1 च कम दे द से सो शॉर्टकट्स लिखले शे नो कचर तमरन तराशी नता सो गोरे द से वर्डपैड पर क्यूली का या दागे पजे बांधे और या तासु द वर्डपैड पजे बांधे रन तराशा और जस्ट टाइप राइट एंड देन प्रेस एंटर नोगरे ऑटोमेटिकली तासु कम दे द वर्डपैड या एनी प्रोग्राम सही तोगा बांधे खलास होलेशे कतासु से MS Paint खलास होवे नो MS Paint पर क्यूली का दे देना एंड देन प्रेस एंटर ओगरे MS Paint तासु खलास होलेशे कचरे तासु नोटपैड खलास होवे नो रन तराशे और दे देना सिर्फ और सिर्फ नोटपैड पर क्यूली का and then press enter no gore automatically munga da programs 1 by 1 class ulishu so gore wordpad class ave run taraze ya any other programs chikamdi tasu yo payo chikamdi da de run the large class ulishu no kozor kam che MS Paint no gore enter ka Microsoft Paint chikamdi program ab automatically tasu class ki gore dir kasan da si chari se for example personal folder tazi tasu mawilu chikalam tasu Windows 7 install ke नो तासु कम खपल यूजर नेम वर्क है कना नो तासु द यूजर नेम च कम दे लकदा सफी दमा सर पर्सनल फोल्डर दे तराजम दासे या दे तराजम याडम बेस द यूरी मुख के दाम सर दे के नखलासी की तासु तो वही एक्सेस डिनाइड बि मख के नशा दे तासु नो बिया मुंगा माई कंप्यूटर तजू बिया दे न सी ड्राइव तराजमा बिया दे न यूजर्स तराजम बिया दे न एडमिन तराजमा और पाई के जमादा ईच एंड एवरीथिंग का डेस्कटॉप ते का डाउनलोड्स दियो पयो हर समासर प्रातिदी उसको चरत से फॉर एग्जांपल जवाड़म चुडेल पासाना तोगा सर राजमा दे खपल फोल्डर तकम के जमादा डेटा प्रतदा नजबराशम स्टार्ट था और पर स्टार्ट के बरंतराशम दे देना और परन के बदे ना होता 3 डॉट्स और कम 1 2 3 द 3 डॉट्स थी द्रे नुक्ती दी तब उली के एंटर बैक के दे देना नगोरे कस्तासु डेस्कटॉप ते कस्तासु डाउनलोड्स दी कस्तासु व्हाटएवर दी यो पयो ऑटोमेटिकली तासु दी रनना खलास होलेशे ना यो आसान तरीका दा चिकरम तासु पर्सनल फोल्डर खलासोल वाले ने तासु चिकम यूजर यो पकम तासु पर कंप्यूटर बांधे कार कवे नोरन तराशे और पाए कि यो द्वादरे नुक्ती सिर्फ उली के न चिकलम से फॉर एग्जांपल तासु दादरे नुक्ती उली के नगोरे दे लारे ना 1 by 1 चिकम दे मुंगा दा पर्सनल फोल्डर यो पयो दे देना खलास होलिशु उसके यो कसमात विच भाई मात सो का द कंप्यूटर बारे के सोमरा मालूमात यो पयोवे मातरा का so how to show them singe base the goramada malumat so to show all information about computer the computer bare ke so na malumat timate raka
اوس ګورې یو کس مارکیټ کې بازار کې چرته کمپیوټر اخلي او دا کمپیوټر چې کوم دی سه فار ایگزامپل یو په یو ګوري داسې چې به د ریم څومره دی د دې پروسیسر څومره دی موږ خو چاته چې کمپیوټر اخلو نو خامخا ګورو خو نن سبا خو ډېر اسانه طریقه راوته دا مخکې موږ وایي چې به دا داسې چې کوم دا د کمپیوټر ټیک دی یا د کمپنۍ نه راغلی دی یا نه راغلی د دې کمپیوټر شاته یو سروس ټیګ وي سروس ټیګ د دې کمپیوټر بیک چې کې کنه دا څنګه لیکلي سروس ټیګ هغه سروس ټیګ نمبر چې کله موږ هغه په انټرنیټ باندې سرچ کوو چې دې کې څومره ارڅ دي نو ګورو که چرته کم شي نو زه وایم چې یاره دا کم شي دي یا دې دا چینج کړی شوی دی پکې موږ نن سبا سمپل دا طریقه کوو حکومت یو کس وی چې ستا په دې کمپیوټر کې څومره ریم دی څومره پروسیسر دی کوم وینډوز پکې انسټال ده کم یو کمپیوټر دی د کومې کمپنۍ دی کم یو ماډل دی دا ټول معلومات کتو د پاره مونږه جست رن ترازو او پرن کې دې سره DXDIAG لیکو and then press enter DXDIAG DX یاد ساته دا د ډایرکټ ایکس ناغسته شوی دی ډایرکټ ایکس او دا زمونږ څه شی دی دا زمونږ سافټویر نیم دی ډایرکټ ایکس او ډایک چې کوم دی دا د ډایګنوستیک نه غسته ډایګنوستکس دی نه غسته دی او ډایګنوستیک وایي څه ته ډیټیلز ته ویل کېږي تشخیص ته ویل کېږي سباره کې د یو سباره کې معلومات لاس ته وړل دي نو DX ډایک چې کوم دی ډایرکټ ایکس دا د سافټویر نوم دی او ډایګنوستکس چې کوم دی نو هغه موږ تشخیص ته ویل کېږي معلومات لاس ته وړلو ته ویل کېږي نو کوزه دا ټول نوم الته لیکم ډایرکټ ایکس ډایګنوستیک ټولز دا څونه غټ نیم دی دا هغې د وجې نه یو شارټ یو ساده نوم فرن کې مونږ ورکو دغه ټول معلومات مونږ یو په یو ترلاسه کولی شو چې کلم سه فار ایگزامپل تاسو سٹارټ تراشه او په سٹارټ کې دې نه تاسو رن تراشه نو ګوره په دې رن کې تاسو لیکه DXDIAG نو چې کلم DXDIAG تاسو لیکه او دام اوکے کدي زه نه نو ګوره دا معلومات تاسو 1 by 1 لاس ترولې شي you can pick them وګوره که زه سٹارټ تراشه ما نو په سٹارټ کې وګوره دا یو په یو ما سره د هر څه موجود دي وګوره we have that نو وګوره په دې کې ما سره Windows 7 Ultimate وګوره دې ځکه Windows 7 Ultimate وګوره دا سه Dell کمپیوټر کم ماډل دی او څومره پروسیسر دی وګوره ماته یو په یو راته خیدلته here we can see او څومره ریم دی ما سره نو دا څونه معلومات چې کوم دي سه فار ایگزامپل که چرته دا ز لاس ترول غواړم چې کم یو Windows پکې انسټال دا کم یو اپډیټ تا الټیمیټ ورژن دی کسې کم نه دا کم یو ماډل دی زما د کمپیوټر څومره Core i5 پروسیسر دی څومره سایز دی وګوره هم د تخی او دا چې څومره MB ریم دی نو دې کې ورکړی دی چې 4096 دا MB ریم دی نو دا په GB ته څنګه کنورټ کوي چې GB کې ما سره څومره دی a really easy method یو ډېر آسان میتھډ کچره تاسو له یو ساينس په MB کې درکړي نو به GB ته څنګه کنورټ کوي او ټو کنورټ دیم نو ګوره د رائټ ساید نه د خي طرف نه ک تاسو د ل 1 د ل 2 او د ل 3 ورکو اشاریو لګو دي ځکه او دا غنه پس سپاد شو دی خو 4 پاتې شو نو دا 4 زما څه شو دا 4 دا زما څه شو دي ځکه GB شو مثلا gigabyte it is called megabyte it is called gigabyte it is giga it's a giga ویل کیږي and this is called MB نو دې ته موږ megabyte وتا اصل کې ویل کیږي نو مطلب مې دا دي کچر تا you got any problem it's very important so again let's see no any problem yes I have problem keep your phone in your pocket you should completely clear so that I mean sort of simple method دی मतलब دا دي که سباتا دیو که سوچ وګوره ما سره دومره سایز دی د نه 16 3 4 5 6 7 MB کې دی GB ته کنورټ کا really easy method آسان the right side نه د خي طرف نه سو کا 1 2 3 اشاریو لګو دي ځکه څومره پاتې شو 163 GB تاسو سره دا اوورال میموري ده او دې کې وګوره ما سره 4096 MB ده so 4096 MB no 1 2 3 اشاریو لګو دي ځکه تاسو سره شو دا تاسو سره 4 GB available دا غي سایز شو
نو ګره سونه ایزی طریقې سره کچر ته دا معلومات لاس تر وړل غواړم نو ګره د لارې نه 1 by 1 چې کوم دی زه اپلای کولی شم. I can see them here. وګوره دې ځکه واپس دیګز ډایګ نه بعد چې کوم دی نو زه به یو معلومات دا کما نه ماته خو د هر څه باره کې معلومات پکار دي. یو ډېر انټرسټینګ کمانډ که یو کس ماته وی چې وایي د هر یو کمپوننټ باره کې ډېر کسانی که نه ډرایور ورسره نه انسټال ساؤنډ کارډ وی جی اے وائی فائی وی سرجي زما د کمپیوټر کې ساؤنډ کارډ نه کوي وینډوز مې انسټال کړو تاسو به چې کله یو نوی وینډوز انسټال کړئ نو باید چې د هغې دپاره تاسو ډرایور هم انسټال کړئ تر څو پورې چې تاسو ډرایور نه انسټال کړئ تر هغې پورې یاد ساتئ تاسو په هغې باندې کار نه شئ کولی. اوس ما ته څه پته لګي چې زما په دې کمپیوټر کې د ساؤنډ کارډ څه ډرایور نوم دی او د وی جی ایکس نوم دی دا معلومات خو به خامخا زه لاس ته راوړم. اوس ما ته یو کس وي چې بهی ستا ساؤنډ کارډ نه دی انسټال دی دپاره ډرایور نه یم تاسو سره پکار دی نو دغه ډرایور دا به زه کوم ځای کې ګورم دا خو ما ته پته مې لګي زه خو ټول کمپیوټر نشم سپړدلی. نن سبا خو یو ډرایور یو ډیسک ته آټو ډرایور ورته ویلي کېږي هغه هم ډېر ښه دی او خبره دا ده چې باید چې زه پته ماته ولګي افکورس. نو ټو شو آل انفارمیشن ټو شو مطلب آل انفارمیشن کاغه د سافټویر باره کې ده او که د هارډویر باره کې دی هغه ټول معلومات ما ته راکا د یو یو جز باره کې ما ته معلومات راکا or give me all information about each component of my hardware of my computer etc. بای زما د کمپیوټر چې څومره هارډویر دی دا هر یو جز باره کې مال معلومات را تراکا نو زبا ریلی سمپل رن ته براشم او پرن کې با MS Info 32 بولی کم باس MS Info 32 مایکروسافٹ انفارمیشن ما تراکا کچرته سه فار ایگزامپل زغوانم چې د سافټویر او د هارډویر باره کې مطلب دا دی د کمپیوټر د هر یو جز باره کې معلومات لاس ته راوړم او دا غیر لپاره بیا تاسو DX ډایګ مې استعمالوي بلکې دا غیر لپاره تاسو just write down there MS Info 32 MS Info 32 کا سلور شپته بیٹا ونډوز 7 دا او که 2 دیش بیٹا ونډوز 7 دا پټولی کې بتاوس دادی چې د ونډوز 7 چې هر یو قسم دی نو که تاسو د هر یو جز باره کې معلومات لاس ته راوړل غواړئ که نه really simple command همدا قوتولی کا start تراشا رن ته دی زینا او پرن کې سو کا اگر MS Info 32 لیکا یا ساته سپیس دومره سپیسز پکې نشته دی اوکې به کوم دلته اگر I can see now OS name Microsoft Windows 7 Ultimate version this one not available اگر دا یو په یو ما دغه چې کوم یو کمپیوټر دی څومره پروسیسر دی اگر یو په یو معلومات تاسو له درکې اگر ما دوی چې تاسو انسټال میموري ریم چې کوم دی 3 GB دی تاسو مطلب می دا دی چې دا یو اسانه طریقه ده یو ایزی میتھډ دی چې د لارې نه مونږ 1 by 1 چې کوم دی د کمپیوټر باره کې معلومات لاس ته راوړی شو تاسو د کمپیوټر هارډ اوګره سافټویر انوایرنمنت کمپوننټس یو جز باره کې معلومات کته شي تا یو کس وی ستاریس ساؤنډ کارډ سنوم دی تاسو څه پته لګي ډایرکټ MS Info 32 تراشه او په دې کې وګورئ تاسو ساؤنډ ډیوایس چې کله ساؤنډ ډیوایس تراشه های ډیفینیشن آډیو ډیوایس ته ادا دی نوم دی یا دې کې تاسو وګورئ کله چې ستاسو VGA نوم دی ستاسو کمپیوټر د VGA نوم دی چې تاسو انسټال کما نو ډسپلی باندې وته کلیک کا چې کله ډسپلی باندې کلیک کی ته وایي چې زما د کمپیوټر د VGA نوم چې کوم دی هغه Intel RHD graphics د نوم دی ما سره دا راته انسټال یا تاسو دنیا ډرایور پرتی وی ایک خپل سنگل ټوي تاسو دا انسټالیشن طریقه دا بیا خیم د ډرایورز ډیر آسان ده ډیر ایزی ده زه بیا تاسو ته طریقه میتھډ ته خیم رستو او چونکه سبا تاسو نه دا معلومات څوک دنه غواړي څوک هم دنه غواړي کاغه د ریم باره کې دی که د پروسیسر باره کې دی که د هارډویر باره کې دی anything باره کې دی یاد ساته کوشش کوي چې تاسو MS کلم چاله کمپیوټر بار اخلي لومبي وګورئ چې آی دی کې کم کم څه لګېدلی دي یاد ساته یو نیم کسانی بس ډایرکټ په دې مای کمپیوټر باندې رائټ کلیک کی او راشي دي زنه پراپرټیز تا او بیا پراپرټیز کې وګورئ Windows 7 Ultimate بیا تعالی درکې چې سه پروسیسر انسټال Intel Core i5 وغیرہ وغیرہ دومره ریم دی وګورئ دې کې ګور یا ساته ګور دا چینج کیږي لکه دلی پکې 2 GB ریم او خیدت شپږ 8 GB ریم چې کله انسټالیشن مو دا غینه پستا ته پته لګي چې او دې خو دې کوم سره دونه کم ریم
کو سے فار ایگزامپل تاسو د ام اس ان 432 ته درن د لارې راشه کنه نو یاد ساتئ دې کې څوک چینجز نشي راوستي نو ون کین ډو چې څو اوریجنل داغه سایز دی اب اتوماتیکلی تاسو ته دې نه به راخی اوس ماته یو کسوینه داسې کار وکا چې به ما سره یو 100 کمپیوټرز دي د هر یو د معلومات په یو فایل کې ماته واچو چې زه پرینټ کم یا ځان سره یو اس بي کې اوسم اوس خدای څنګه نشم کولای چې یو کمپیوټر ته بزم او رن ته برازم او یا به دې کې لیکم با ځان سره لیکم چې او دونه پروسیسر او دونه ریم دی اوس پد کتان سنت سوک تاسو کې چې به د کمپیوټر باره کې دا څومره معلومات دي دا ماته په یو فایل کې ثبت کراتا دا ته سیف کا سٹور کراتا نو ګوره دا غي طریقه تاسو سره لګو خېما another question چې کوم درن مون کولی شو چې به save all computer information in a file په یو فایل کې د کمپیوټر باره کې چې څومره معلومات دي هغه سٹور کما سره را کراتا ٹھیک ہے نا ڈسکشن کو په سبان دی چې به save all computer information in a file د کمپیوټر باره کې چې څومره معلومات دي کاغه ریم دی کاغه پروسیسر دی کاغه هارد ډیسک دی دا ټول معلومات چې کوم دا به د کمپیوټر په یو فایل کې به څنګه سٹور کوم ګوره تاسو په خپل سوچو کې کوز یو کمپیوټر ته درېګم او دې ځنه دا معلومات په یو پیج باندې لیکم نو دا زموږ لپاره مشکل دی زبردست کار کوم دا په یو فایل کې واچم تاسو ته سو هیر وی گو زبراشم سٹارټ تا زبراشم دې ځنه رن تا او پرن کې و دې ځنه جسٹ ټایپ cmd کمانډ بتا سو لیکي ګوره دا داسې ټریکس دي چې سبا تاسو هر ځای کې تاسو پکار راتلی شي ونډوز 7 دې تنوي چې سه فار ایگزامپل ته ډیسکټاپ وال پیپر چینج کا یا ساته چې ډیسکټاپ وال پیپر ته چینج کی بس چینج شو ټنګ او خبره ختم او بیا ته ټول ورځ داسې ناستو سم نه یا یو پکچر ته ډبل کلیک کیو بس په دې باندې رائټ کلیک کا او دې نه سیټ از دا کا او بس وګوره راغی غتا سره اتوماتیکلی او بیا ته بس ټول ورځ ناست نه ونډوز 7 تا دا انسر تا نه غواړي یہ تو سارے بچوں کے کام ہے نا دا خو چا کسانو نه د بیرغ راوستي یو کس پکې راسي یو کمتر راوستي دي نه بلاړل دا کمپیوټر ریم بیرغ کې یاد ساته او دغه ته سپای سافټویر هم وته ویل کیږي دغه په یو موو سره ستا دنیا فایل چې کوم جوړیږي هغه واپس خپل حالت تراتک سره دونه فایل تاسو ریم کې پراتی نو دا سیستم باندې چرې مراولې دا تاسو په سیستم باندې ډېر بوج غورځي ٹھیک ہے نا دا ډیکوریټډ سیزونه چې کم دی کم ډیکوریشن چې تاسو لدر کوي نو یاد ساتئ ګوره دا تاسو پر ایمان ډېر بوج غورځي کوشش کوئ چې دا خپل ډیسکټاپ کلین اینڈ کلیر صفا ساتئ تاسو وګورئ نو سو وی کین سے نو ډېر کسانی لکه دا خو ډېر امپورټنٹ ټاسکس دي خبردار چې به یو مشکل ما سره ونډوز 7 کې څنګه راځي او هغه په اسانه توګه سره څنګه ختموم زما مقصد د ونډوز 7 د ټیچینګ نه دا دی زما اصل کې هغه مین مقصد دا دی چې به دا مشکل دی دا راته حل کا یو ار ا گریٹ پرسن I mean you are a great teacher you are a great student or you are a great repairer او ګنا دا د چې به زمارن کمانډ کارنه کې او ته ول ډیسکټاپ باندې وال پیپر چینج کړته کې سو he hasn't any مطلب هغه ته صدا سم حاصل نشو کړو سره مطلب دا دی چې مونږ به we will try to I will try to give you each and everything in Windows 7 د ونډوز 7 د ټیچینګ نه زموږ مقصد دا دی چې تاسو ایکسپرټلی هغه سیس هینډل کې لاس سره او سیس توګه باندې هغه استعمال کې بس زموږ دا مطلب دی اوس پرن کمانډ کې ډېر داسې کمانډز دي چې هغه تاسو ته نه ښکاري یو ډو ناٹ سی موږ ته پته لګي او موږ ته دام پته لګي چې دا تاسو پاینده کې پکار راتلی شي کین بی هینډلډ مطلب مې دا دی چې سٹارټ ته براشم دې زنه رنتا او پرن کې ودی زنه I'll try to cmd دا مخفف ته لنډیز دی دا کمانډ نه او چې کله cmd یا cmd لیکه یا کمانډ وته لیکه خدا لګسان دی بس اوکې کړئ زینا او دینه پس وګورئ تاسو سره به دا سکرین داسي look it will be look like this دا به دا سکرین صفای تاسو ته صرف د دبولی کې چې سیستم info greater than shift نقطه ووخه ٹھیک ہے نا دا نقطه هم ته نه ښکاری کنه shift نقطه نو دا علامه درکې ګوره دا greater sign کوچنه او غټ دا درکې shift نقطه دا به د کیبورډ نو ګوره څه به دا ټول لیکم دلته just I'm trying system sys come on bhai अलग हेवी की मातोस
खुदा shift نقطه بتا سو وخه دې زنه you will try to go دې زنه ګوره system info کسمالیو کو کیپټلیز خبر نشتا shift نقطه او بیا داغه نه پس info نقطه صرف نقطه shift نا txt ठीक है ना shift نقطه .txt txt मतलब دا دې چې ماته نوٹ پیډ کرا تخلاص وا یو پروګرام کې تاسو نوی وینډوز انسټال کې کنه خو دې کې سبا تاسو آی ټی شي او ډېر کمپیوټر تاسو ته پرتی خوشاله وکنه سي او ته غواړئ چې د ټول معلومات ځان ته په یو فایل کې کاپی کې کنه دا کمانډ صرف ذهن کې تاسو یاد ساتئ system info shift نقطه او بیا info.txt any name ورکول شي به د info په ځای باندې اګړم بګړم وته ورک .txt جو بھی any name وته ورکول شي خپل نوم وته ورک say for example خو info لخنوم دی info.txt بوته ځور کو .txt مو ته څنګه ورکو چې دا وتا سره په نوٹ پیډ کې خلاصيږي ک docx مې وته ورکو ورډ کې خلاصيږي او کو xlsx مې وته ورکو نو څه کې خلاصي راته excel کې راته خلاصي خو چونکه دا خدا یو فایل دی نو مو ته txt وته ورکو چې لږ زر پکې د لیکل واچي او ځان سره سټور کې انټر کړی دی نه here we go آسان کمانډ نو دا ټول معلومات چې کوم دی دا تاسو په یو فایل کې یو په یو کتی شي او صحیح توګه باندې په کار کول شي چې کلم سه فار ایگزامپل تاسو یو فایل کې سم معلومات سٹور کول غواړئ او تاسو ګورئ نو دا غي د لپاره چې کوم کمانډ استعماليږي نو دا غي یو اسانه طریقه ده چې موږ اپلای کولی شو راشه مای کمپیوټر ته راشه سی ډرایو ته او د info.txt ښکاری کنه هم دې لارې نه 1 by 1 زیومنت دا زه هډن کوم چې تاسو ته صرف لګ پته ولګي وګوره دا info.txt دا دې کنه ما سره چې کله کمانډ اپلای کې راشه مای کمپیوټر ته راشه سی ډرایو ته او راشه دې نه وګوره info باندې ډبل کلیک کې دا ټول معلومات چې جو په یو تاسو دې فایل کې درکړي دي each and everything بیا وته وګوره که یو کس ماته وی چې به د کمپیوټر باره کې دا سونه معلومات دي زه غواړم چې دا په یو فایل کې دي نه په یو فایل کې سب کم سیو وکما زبراشم سٹارټ تا زبراشم رن تا پرن کې با cmd بولی کما یا کمانډ لیکا COMMAND ستا چایس ته او دا اوکے کړي زینا یو خبره ده ٹھیک ہے دا سکرین بتاو سره دغه څه ښکاری ګورئ it will look like that او دا غینه پس کوم دی system info greater than shift نقطه اگلا ورکه چې ali.txt any name ورکول شي تاسو ما خو ما info لګور کړو لخخ کاری دالتا info mean information system info مطلب دا دی چې د سیستم باره کې ماته معلومات راکا انفارمیشن راکا او هغه په یو فایل کې سب کې چې دا الینوم دی او .txt مطلب نوٹ پیډ کې وخلاصيږي نوٹ پیډ یو پروګرام دی چې ونډوز 7 سره خود بخود انسټالیږي انټر کا بس صرف دا کمانډ به اپلای کې چې کله دا کمانډ تاسو اپلای کې اوس کولای شي چې دا معلومات تاسو هم په دې ځای کې ما سٹور کړل کلوز کله ما کمپیوټر تراشمه دې ځنه سی ګوره واپس اوس په ګوره کم ځای دا معلومات خو ما سره سب چوز به ګورم کم ځای مای کمپیوټر ته براشمه اسنه چې ډی ډرایو ته راشي سی ډرایو کې دا همیشه د پاره پراتی او علی وګوره مخکې وته ما انفو ورکړو اوس ali.txt باندې ډبل کلیک کا نو هغه معلومات درېم د هر سباره کې هم دې کې ما سره پراتی دي نو ګوره تاسو تمام مختلفي طریقې خو له بایچ تاسو دا طریقې استعمال کړئ لکه هم میثډ د ایکسپرت طریقه دا چې ونډوز 7 کې موږ دا معلومات په دې فایل کې ځان سره ثبتولی شو each and everything whatever you want د هر سباره کې دا ټول ډیټیلز دي چې موږ 1 by 1 دې ځکه دا کتی شو دي زنه بیا راځي او ډیر مهم کمانډ تا نو داغه د پرمونګه اول بر ګوره داغه درې سټیپس وکنه الریډي په ویډیو کې ما تاسو ته خو بیا تاسو دې نه کولای شي چې cmd او داغه نه پس چې کوم جست پریس انټر بیا تاسو ټایپ کې اوبلی کې چې system info greater علامه او info.txt and then press enter بیا go to C drive او double click on موږ دا وکنا info file you will see all information about say your computer
تاسو د کمپیوټر سونه معلومات دي او په دې فایل کې تاسو سره موجود وي او تاسو پای باندې خطوګه باندې کار کولی شئ. بل یو ډیر انټرېسټینګ یو کمانډ دی دا تاسو د پاره ډیر زیات مهم دی. پریکټیکلی تاسو سره ډیر زیات مخ کېږي که چېرته سه فار ایگزامپل وینډوز 7 چټکیو تیزی سره نه خلاصېږي د هغې دپاره به څه عمل به کوئ. که چېرته تاسو وینډوز 7 چټکیو تیزی سره نه خلاصېږي نو د هغې دپاره به کم عمل به کوئ د هغې تاسو طریقه ته وښیم. نو یو بل سوال موږ درنه کولی شو چې if که وینډوز 7 doesn't start very fast نو د هغې دپاره به څه کومه که چېرته وینډوز 7 صحیح توګه باندې نه سټارټ کېږي نو د هغې دپاره به زه کومه طریقې اپلای کوم کم میتھډ به کومه نو د هغې موږ سره یو زبردست میتھډ دی یو ډېره ښه طریقه ده چې وایي په کومه توګه باندې به په کم میتھډ سره به زه دا وینډوز 7 دا معلومات دا وینډوز 7 بس سٹارٹ کې ما سره چټکې او تیزی سره ولګي. یاد ساتئ وینډوز 7 کو کور آئی 3 کمپیوټر دی کو ډوئل کور کمپیوټر دی کو ټو ډو کمپیوټر دی کو کور آئی 5 کمپیوټر دی کو کور آئی 7 کمپیوټر دی ایٹ لیسٹ صرف یو کور استعمالي. زه به تاسو په دې کور باندې پوهېږم چې ته دا کور ټیکنالوژي ورته ولې ویل کېږي. سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې دا ډوئل کور څه شی دی او دا کور ټو ډو څه شی دی. سه فار ایگزامپل ډوئل کور یا کور ټو ډو وغیرہ ډوئل کور یا دا کور آئی 3 څه شی دی سه یا دا کور آئی 5 ٹھیک ہے نا کور آئی 7 دی موږ سره دا څه لپاره استعمال ولې ته وایي ډېر کسان ورته کوریا 3 وایي که نه. سو دس از ناٹ کوریا 3 ٹھیک ہے نا کور آئی 3 نو سے فار ایگزامپل د دې کور موږ سره مطلب څه دی what do we mean by this. یاد ساتئ د دې کور مطلب دا چې دا کور زموږ یو پروسیسر دی داسې او دا پروسیسر نه دی دا په درې حصو کې تقسیم دی. دا په درې حصو کې تقسیم دی موږ سره it is divided in 3 sections لکه کور آئی 3 دا قصې په درې حصو کې تقسیم وي کور 1 کور 2 کور 3. دا کور نه دی دا د یو سرکل مرکزي تاسو دې ته موږ څه ویلی شو مرکز حصې ته موږ وایو کور ٹھیک ہے نا. نو دا د دې درې مرکزي وي دا یو پروسیسر په درې حصو کې تقسیم کړي کور 1 کور 2 کور 3 نو مطلب دا ما سره کور آئی 3 دی. ډېر داسې کمپیوټرز دي لکه کور آئی 5 کې چا سره 4 کورز وي او چا سره 5 کور وي. یاد ساتئ ډېر کمپیوټر داسې شته چې ګورئ کور آئی 5 کې تا سره دا 5 کورز کې تقسیم شوي. سي اگین یو کین 1 2 3 4 and 5 دا څه شي دی دا زموږ کور آئی 5 دی اصل کې دس از کور آئی 5 د یو نیم کسانو پای کې یو کور وي دا یو کور یې ورچوال کړي. ورچوال مطلب دا دی چې کم نه دا نه راغلی هغوی نه ځکه هغه ټول بندوبست یې په دې نورو کورس باندې تقسیم کړي. وینډوز 7 یاد ساتئ د یو کور استعمالي دا نور کورس چې کوم دی په خپل ځای هسې بې صفراتي. زه ته یم چې داسې کار وکړه چې دا کم خالي کورس موږ سره دي نو که چېرته ستاسو وینډوز 7 کور آئی 5 ته بیا هم سلو دی کور آئی 7 یې بیا هم سلو دی نو کوشش وکړئ چې دا نور کورس هم په استعمال کې تاسو راولئ. څنګه به تاسو راولئ په خپل استعمال کې د هغې طریقه به تاسو ته زه وښیم. نو زه دا سٹارٹ مینیو کې د رن کمانډ د لارې زه کومه که چېرې د کم کسانو وینډوز 7 سٹارٹ کی کمپیوټر چالان کی او هغه لږ ډېر زیات ټایم اخلي زه غواړم چې کم ټایم واخلي دغه نور کورس به سره استعمال کړم نو زما دا کمپیوټر به چټکې او تیزۍ سره به خلاص شي راته. سو هیر وی ګو زه به راشم سٹارټ ته زه به راشم رن ته دې ځای نه او دلته به څه وکړم دلته به زه دې ځای نه MS config به ورته ولیکم. MS config چې کله زه MS config ولیکم مایکروسافټ کنفیګوریشن فایل ورته ویل کېږي. نو چې کله زه اوکې کوم دلته نو ګورئ ما سره دا سیسټم کنفیګوریشن معنا دا سیټ اپ چینجز تغیرات راوستلو ته ویل کېږي. په هارډویر کې تغیرات ته موږ څه ویلی شو کنفیګوریشن ورته اصل کې ویل کېږي. زه به راشم دې ځای کې چې کله تاسو رن کې MS config ولیکئ نو بیا به تاسو راشئ دې بوټ ته بوټ او چې کله دې بوټ ته راغلی بیا به تاسو راشئ دې ځای کې ایډوانسډ آپشنز ته او په دې ایډوانسډ آپشنز کې زه به نمبر آف پروسیسرز دا به دې ځای نه انتخاب کوم داسې نمبر آف پروسیسرز
ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोसेसर में इंतखाब कर दीजिए कि नो नंबर ऑफ प्रोसेसर न पस कम दी जब दीजिए कि दा यो इस्तेमाल जब सोना प्रोसेसर वाला 4 नो गर मास्टर एटलीस्ट यो प्रोसेसर हो एटलीस्ट वन ओनली वन हो मास्टर तो समझ भी कने सबा तासु नु क्वेश्चन की कमास्टर शल प्रोसेसर शी विंडोज 7 बस 100 प्रोसेसर इस्तेमाल है ओनली वन खजवता वर्कोलिशम कचरे विंडोज 7 जमा स्लूवी द प्रोसेसर द स्पीड ची कम दे द टोलम वर्कोलिशम नुकसान निश्चित दे फे द दिनमा की तासु जे कना पेंटियम 1 और पेंटियम 2 पेंटियम 3 पेंटियम 4 दिदास कारो को चागा प्रोसेसर मख के बटोल हर सपयो जे प्रातु उस विंडोज पयो कोर के प्राती नोर सॉफ्टवेयर बल कोर ता ऑटोमेटिकली दागे द वजे द सिस्टम जमा तेजी फास्ट दे द वजे ना के सबा ताते को स्विच ओगरे मासरा कोराई 7 या कोराई 5 कंप्यूटर दे और बे हम जमा कंप्यूटर चटके तेजी सर नखलासीगी तो तासु डायरेक्ट दा कमांड अप्लाई का दल तबावरे सबो के राबशे दे जन स्टार्ट ता राबशे रन ता परन की बोली के ms configure और दा बदे जन ओके कंबास देवराशम बूट था देवराशम देजन एडवांस्ड ऑप्शंस था और एडवांस्ड ऑप्शंस के नंबर ऑफ प्रोसेसर्स था और गुरा देजन बस सो कमा दाब 4 वाखलमा दाब देजन ओके बकम दाबम ओके कमा याद साथे यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर रीस्टार्ट के ओगरे जिस्ता सो कंप्यूटर चटके होते तेजे से लगी या न लगी था सर मतलब दैट इज दिस इज रियली सिंपल कमांड गोरे विंडोज 7 च कम दे तास बे दा मख के नागो वले ने इंतखाबी कना च भाई वले दा विंडोज 7 ने इंतखाबी सलोर कोर्स नजका च भाई विंडोज 7 उमूमी पदगा यो कोर बांधी चलेगी कचरत से फॉर एग्जांपल तासो कंप्यूटर दा कैपेसिटी लरी सही तोगा बांधे पयो कोर नखलासीगी तासो मेनी कोर्स के तकसीम होले शे हाँ 5 पे इंतखाब है कोराई 7 प्रोसेसर भाई 7 पे इंतखाब है ऑटोमेटिकली कोर सरस जाती की तो सरदरे की और द कोर मकसद दमा तशरीम तास्तो को सबाता सुना द कोर बारे की तपोस कुली शी बाय चता से सही आंसर वर के द प्रोसेसर है सही तौर बांधे मुनज़्ज़म करे दे और द हर यो कोर दे हर यो सेक्शन पे यो नंबर वर करे दे जक दगे त कोर प्रोसेसर वते वी लिखीगी पर पेंटियम कंप्यूटर जु कना पेंटियम 4 और पेंटियम 3 पाई के कोड्स नु अगर यो प्रोसेसर बोटल हर सब विंडोज प्रोग्राम्स हर सब यो जे तखफल बांध रहा हुंडे दल न तासो अवल गोरे चर सबो के दिस गॉट कम रन और परन के बतासो ms config बोली के प्रेस एंटर या क्लिक ऑन बूट टैब या क्लिक ऑन एडवांस्ड ऑप्शन डाउन सरा और जागे ना पास क्लिक ऑन just check pa on के तासो check on number of processors and select all processor चसून मी कना अब ओके के कफोरी कतरी whatever okay and then restart your computer enjoy with fast computer after that मतलब दाई चतासो हम दा तरीका फॉलो का हम दे लारे नमंग चकम दे दा कंप्यूटर चटके होती दे सरा क्लास दरन यो बल लेक्चर पाती शो इंशाल्लाह वी विल सी इट टुमारो विद योर हॉर्स जर के वाला जरा और का आओ तो से फॉर एग्जांपल सिंग जता सर जीबी साइज दे ता सर से 1 3 4 5 6 7 चुप एमबी दे लेकिन नुदा जीबी तक कन्वर्ट के 1 2 3 नो देना पास इशारियों लगे दोनों मतलब दा 134 जीबी शो कना उसको दा वापस एमबी तारे नो दे 134 वापस 1000 के जरा वर्क का 1000 के नो मगा 13400 रागे नो बस आगे को 5 6 7 में यो खबर दा एमबी दा ऑटोमेटिकली कन्वर्शन पसी को ना